زما پاکه خدایا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. یه سړیه ته خو داسې بېغمه ګرځې راګرځې که نه، نه چای شته نه چیني شته نه اوړه شته او هغه بچې دا وي ماله ډوډۍ نو زه څه وکړمه؟ ښځې زه څه بېغمه ګرځم، زما خو زړه وچاودو، کارونه ټول بند دي، څوک کور نه جوړوي، زه دیاړي چا سره وکړمه؟ سینو تاسو پیسې هم ګټلی شئ، ورسره د گیم نه مزې هم اخیستلی شئ. 1xbet یو داسې پلیټفارم دی چې په هغې کې گیم کولو سره تاسو ځان هم پروف کولی شئ، ورسره ډېرې پیسې هم ګټلی شئ. 1xbet یو انټرنیشنل لیډینګ ګیملینګ کمپني سایټ دی کوم چې ټول نه غټ کسینو او سلاټس پلیټفارم دی. دا پلیټفارم تاسو له د بیل طریقو سکریچ کارت او سلاټس درکوي د گیم دپاره او ډېر زیات ډسکاونټ او ټورنمنټ هم. او غټه خبر دا ده چې د پیسو ګټلو پکې لیمټ نشته او د ویډرال تاسو له مختلف طریقې درکوي. نو خپل چانس بالکل مس نه کړئ. اوس په ډسکرپشن کې لینک دی، په هغې باندې کلیک کړئ او ازیکی 23 پرومو کوډ یوز کړئ نو 390 یورو او 30 فری سپن حاصل کړئ. نو اوس 1xbet ډاونلوډ کړئ او مختلف قسمه انعامات او ریوارډز ترلاسه کړئ. یا خدای پاکه دا کمل ته پاتې 1200 بوجۍ چې کماده نو په 3500 روپۍ شوه. نو یې سړیه زه څه وکړمه؟ زه څه وکړم؟ ما ته لار وښیه. هغه بچې خو یې ماله ډوډۍ سار راسې نار دی. زه به ګزاره وکړم، ته به ګزاره وکړې، خو ماشوم خو نه پوهېږي، هغه به څوک پوهېږي. دکه خو زه هم سوچ کوم که نه چې د دې نه به جوړېږي څه. زه مسه کاره سپور به وکړم، دوکاندار ته به ووایم، خانجي ته به ووایم کاره سپور کوم، خدای دې خیر دعا کوه چې څوک راله کاره زه راکړي. یا خانه که هر څه کوې خو سره وړه چې هغه بچې ډوډۍ وخوري. صحیح ده، زه ورځم. خدای پاکه تا ته ګوره ما ویلي دي که نه دغسې مسله نشته. ګوره 3 لک روپۍ والا ته ورکه، دی راغلی 3 لک روپۍ والا هېڅ مسله نشته. زه درځم بیا به روباسو که نه، زه واپس کې بینک ته ښکاره کېږم او روباسم. صحیح ده؟ ټیکهداره نو روغ غواړه چې هر څومره شګه پکاري روغ غواړه که نه یاره. زه سړي ته په ایډوانس کې پیسې لېږم ته بېغمه شه، ته واشه تا له به شګه درکړي. ځه صحیح ده، ځه اوکې. السلام علیکم خانجي. وعلیکم سلام. څنګه حال دی؟ خانجي څنګه چل دی؟ خیر دی ښه. یاره ما یو عرض کو، ډېر حالات ګډوډ دي، قسم دی، ډېر کور کې د وړو درک نه لګي. زما یو وړو کې ماشوم دی، هغه روټۍ پسې دویم مرض ده چې جاړي، مونږ خو پرېږده، خو هغه ماشوم دی، په هغه باندې لږ ترس وکړې. ما صرف دومره وی چې که لږې قرض پیسې هم راله راکړه. قرض غواړې خلک څه لږ څه خوا دې خوا غواړي، ته ما نه قرض پیسې غواړې. ګوره داسې کار دی که نه چې نه ستا کار شته، نه ستا روزګار شته، نه ستا پټۍ شته، نه ستا دوکان شته، نه ستا غټ کاروبار شته. تا له چې پیسې درکړم ته ما له کوم ځای نه پیسې بیا راکوې؟ جي تاسو له پکې کار وکړم څه چې څه وي کار ما سره دنیا مخلوق دی وروره، ما سره دنیا مخلوق دی، ما سره د کار ځای د سره شته نه. جي 15000 روپۍ هم کوراله. 15000 روپۍ خو ظالمه لوی شی دی. 15000 اوس زمانه زما د حجرې نه اوس ته راپرېښوده چا لږه دیو بار وباسه یار. جي خبر بار ځکه نه ماسغه له مخ رابه یاره عجیبه خلک ته یاره ګیټ کولو پاتې شي نو بس هر سړی به راننوځي. خیر پسې خلک ورور لانده شو دې کار نه غواړي، خیر غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ خیر درو. یار یو 2 بوجۍ وړه پکار دی. ولې نه بلا شي دي نه وړه؟ په څو باندې ده؟ 3500 روپۍ بوجۍ ده نو. بس صحیح ده، دا پیسې به ولیکې که نه نو بس چې ما سره کلو شي بیا به درکړم. صحیح ده؟ نه کار دو کاته خو نه کوو، نغدې پیسې به راکړې وروړه. یاره مجبوري مې ده والله چې کار خراب کار در بند کړی دی یاره. خو ستا ګاونډی مته ما نه پېژنې خو یاره ګاونډي ټیک ته خو پیسو معامله کې دا کار معامله نه دې کې بیا څه مسلې جوړېږي. مړه مهرباني وکړه یار. نه په دې به نه خفه کېږو. چې دلته د ډوډۍ ځمکه کې بنګ دي وي، زه وایم د لوږې خلاف جنګ دي وي او جنګ دي وي. یا سړیه تا خو بیا مخ ته بالټې چولې تا سره وړو. دوکاندار خو راته داسې انکار وکړو که نه چې وي ما سره قرض مرض نشته وي، هغه شته کاته کلیر کې ته کور کرایي را باندې راوړې ده او خانجي خو بېعزته کړم، په بېعزتۍ باندې د حجرې نه راوباسلمه. یا خدایه پاکه دا زړه زما صفاکه، نو زه څه وکړمه سړي هغه ماشوم ډوډۍ غواړي لتې ټکي د لوږې د لاسه دغه شان تېرې. زه څه وکړمه؟ ما ته خو هم څه لار وښیه. نو سړیه ته ما ته لار وښیه، زه څه وکړمه؟ ته هېڅ مه کوه، زه دا ماشوم پویه کوم، صبر وکړه، زه پیل ځم. سفیانه سفیانه بچی ته دې ولې مور تنګې؟ بابا ما ته روټۍ وغوښتله. ما ته پته ده روټۍ دې وغوښتې، نو مجبورۍ ته ګوره که نه ښه. سوی مرض ده بابا. خیر دی بچي ګزاره وکړه لږه که نه ښه. بس چې نن اړ شي موږ له به روټۍ راوړې.
صحیح ده بچې را بړندله سلامونه ملک صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خوایو خیر جی ملک صاحب طبیعت خیر جی خیر دی جی راځي راځي ملک صاحب تاسو زما د کار څه چلو کو سګریټ سکي نه جی نه جی ډېر ښه کې چې نه سکي ته چې سم کارو کې نو بس تا بل پاس کوم کنه ملک صاحب زه ستاسو تابعدار یم کنه جی زه تابعدار یم کار کې څه غلطي وه څه غلطي رانه شوي نو ماته ووایه کنه زه تابعدار نه یم جی انا که نور نه پوهېږم که کار دې صحیح کړي نو ټینډر دې پاس دی که کار دې صحیح نه کړي بیا ګوره څه نشته دا د خپل ذهن نه وباسه دا خبرې ملک صاحب تاسو هسې غوسه کېږئ کنه تاسو غوسه ډېره ده کنه جی دې خوا راشه سلامونه احترامات په خیر څنګه له خیر جی تابعدار یم جی صاحب خیر دی خیریت امن دی داسې کار دی که نه تاله مې داسې 575 وړو غوړي چینی پاڼه داسې پوره یو پیکیج مې تیار کړی دی که نه د څه ټایم کې راشي چې بیا هغه اوسې ګورې ښه دا زموږ د دې علاقې ډېر غریبانه خلک دی د هغوی زه ډېر زیات خیال ساتم ډېر قدر یې کوم ځکه چې غریب ګوره چاله دې څه شی ورکړو که نه خدای پاک پهله ډبل درکړي که نه په کار همدغه سی جی جی ګستاخي دی ما به موږ ته ډېر زیات ضرورت دی زه به عجیب تر هغې صفا کړم بیا څه ټایم کې راشه پسې که مسله خو نشته صفا یم خان جي صفا یم صحیح دی صحیح ده دا ډېر غریب و یار هو که نه غریب د دې خلکو زه ډېر خیال ساتم جي ټینډر اوس څه پوزیشن دی بولې زما طرف هم والي صحیح ده جي تابعدار یم او ستا ټینډر پاس شو دغه مې لګي ډېره مننه جي زه چې ځو ډېر متاثره شوم ډېر لږ نه کنه صحیح ده جي صحیح ده مهرباني جي مې تاسو ټایم کمی ما ته پته راکړه نه زه چې ځو ښه زه چې ځو او که نه سګرټ راوړئ کارونه به هم کول غواړي صحیح ده راځئ جي جي ملک صاحب جي راځئ جي دا بس کروره جی ښه او بس تا کار به انشاءالله وشي او ستا به د 3 میاشتو کار انشاءالله وشي ښه تابعدار یم جي فورن د دا کار اوس کوم جي څنګه تاسو لر شي بس لومبي کار به دا کوم لومبي کار به دا کوم مهرباني الله مو قدر وکړه الله مو قدر زه جي ملک صاحب خیال کوئ جي زه جي السلام علیکم ملک صاحب مخه جي مخه خان جي داسې کار وکړه نه چې فورا وځه خان جي زما وځه داسې کار دی که نه وځه مازغه به نه خرابېدا ګوره ملک سړی ووه د ده په مخ کې ما پروټوکول لږ جوړولو چې لکه دې ما له ټینډر پاس کړي داسې کار ویم څونه کې خدای شته وژنم دې ګورې ښه غریب خلک یې غریب خلک خو زه د خپلو پیزار ګڼم ما ته ضرورت دی که نه غریب سړی خو زه ویم د خپلو خپلو پیزار ګڼم بار وځه خان جي مهرباني وځه ویم خان جي خدای شته دا دوه سپي ولاړ دي دا باندې راپرېږدم خان جي یو توړه راله سره قسم دې ویم وژنم دې ګورې لکه وژنم وځه ویم وځه مورې ماله روټۍ یو بچې پلار دې تللی دی اوس به اوړه راوړي نو تا له زه ډوډۍ پخوم دا د اور بلومه نو سوی مرض ده نو بچې زه څه وکړم هغه ته خو زما دا سر کټ وی شو چې دا بچې د بلار وزونه وګېرې ډوډۍ والله خو هغه وي زه اوس ځم زه بچې چې راشي زه ورته وایم ښه بس چې هر شي ماله به نن روړي ځه بچې ځه زه ورته وایم را به شي کاش چې زه نارینه وې که نه ده ته به ما ویلو چې ما څنګه اوړه راوړه او ډوډۍ مې راوړې د ده د لاسه خو د ماشوم وتړ کېدو د لوږې نه خلاق شو یا خدایه پاکه دا د څه وینمه خدایه پاکه د غریب دال شو دالې پارچي کو خدایه پاکه خدایه مو خو تا په چندونې باندې مړ کړو زما سړي خودکشي وکړه خدایه پاکه